وزل بیا کم حضرات سره ستاسو ملاقاتونه شوي دي، نو د هغې سره دوباره هم ستاسو ملاقات وشي او هر کس ته ځان چې کوم دی تاسو ورسوئ. او دا کار موږ چونکې د دین د قدر او د دین د بړاوالي دپاره د ثواب ذریعه ګڼو، لہذا په دغې ثواب کې تاسو ځان سره شریکول غواړو. دا سیاست موږ صرف د ظاهري کر و فر دپاره نه کوو، بلکې د الله د دین د اعلا دپاره کوو او د اعلا د کلمت الله دپاره کوو. لہذا دا زموږ په نس باندې عبادت دی دا سیاست، او دې باندې موږ د ثواب تمدار وي د الله پاک نه. په دغې ثواب کې تاسو هم ځان سره چې کوم دی شریکول غواړو. امیدواران مخې ته دي او د علماو ډله هم شته. د کتاب په نښه باندې نور سړی د خپل زړه نه تپوس وکړي. استفت نفسک، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استفت قلبک، د خپل نفس ته تپوس وکړه، د خپل زړه نه تپوس وکړه. ستا د زړه غټ مفتی دی او تعالی به ښه فتوه درکوي چې په کومه نښه او په کوم جماعت او په کومه ډله ستا زړه مطمئن کیږي، بس هغې له ووټ ورکړه، رایې د هغې استعمال کړه. زما ډېر کلک امید دی چې زموږ او ستاسو اطمینان که راځي نو د علماو په ډله باندې به راځي، او زموږ او ستاسو اطمینان چې راځي دا د کتاب په نښه باندې به راځي انشاءالله تعالی. ډېر خلک موږ ولید چې هغې نور څیزونو له په لوټ ورکړی دی. نو اوس موږ د بدې کمپین کې ځای په ځای خلک وایي چې مخکې خو موږ ووټ داسې استعمال کړی، اوس پې ډېر خفه یو، زړه مو مطمئن نه دی، الله ته به څه جواب ورکوو. لیکن چېرته د کتاب والا نه یا د علماو ډلې ووټ ورکړي، نه پې مخکې هم خوشحاله اوس هم پې خوشحاله دی. هغه که څوک پاس کېږي که فیل کېږي دا خو د بر نه فیصلي، او د هغې خو سړي خو خپله غاړه ازاده کړي چې زما زړه په څه باندې مطمئن کېږي. نو زړه به انشاءالله په جمعیت علماء اسلام یا د علماو په ډلې باندې به انشاءالله زړه مطمئن کېږي، او د کتاب په نښه به زړه مطمئن کېږي. انشاءالله کتاب له به ووټ ورکوو که نه انشاءالله. او څنګه چې تاسو ته مولانا ضیاء الله جان صاحب وایي چې ډېر ګڼ تعداد کې او جلسې کېږي، ډېر لوی ریلی او ډېر لوی چې کوم دی جلوسونه، بیا ګڼ تعداد کې زرګونو په تعداد کې جلسې دا چې کوم دی کېږي. یو ځای نه موږ ته وایي بل ځای نه دلته راشئ دلته راشئ. علماء کرام موږ ټول تقسیم کړي دي، لیکن څوک بیا رسېدی نه شي. د دې جوش او جذبې نه معلومېږي چې انشاءالله کتاب به انشاءالله باری اکثریت سره د هغې جیت وي انشاءالله. خو که دا اکثریت چا په اقلیت باندې بدلولو کوشش وکړو نو انشاءالله هغه لاس به موږ رکاوو انشاءالله تعالی. ډېر کله ته داسې وشي چې یعنې ووټ زیات وي، عوامو رجحان دې طرف ته وي، لیکن نتیجه بدله شي. موږ وایو دې ځل عوام بیدار دي، انشاءالله څوک د نتیجې بدلولو کوشش ونه کړي، او که ویې کړو نو هغې سره به چې کوم دی موږ د هغې لاس رکاوو، او نتیجه به انشاءالله هم هغه نتیجه وي چې کوم عوام کومه نتیجه وغواړي انشاءالله هغه نتیجه به وي. چې د انسان د رای احترام نه وي، د هغه د ووټ احترام نه وي، نو بیا جمهوریت څه معنا لري چې یو طرف ته وایي دا جمهوریت دی او ووټ دی، ووټ ته چې کوم دی احترام دی، چې بیا د قوم فیصله بیا فیصله نه وي او هغه بدلولی شي، نو بیا د ووټ مقصد سره بیا دا دومره خلک ولې چې کوم دی رادا کېږي. خو انشاءالله دې ځل به هغه څیز چې کوم دی نه وي انشاءالله تعالی. زموږ کارکون هم بیدار دی، عوام هم په هغې باندې بیدار شوي دي انشاءالله تعالی. او انشاءالله موږ په هغه ورځ باندې پولینګ سټیشنو باندې هم کلک کلک کسان تاسو چې کوم دی په خپله ودرېږئ، په خپله چې کوم دی د هغې نګراني کوئ، نو انشاءالله الله پاک به د ملک دپاره ښه فیصلې چې کوم دی راوړي. او څومره چې خلک مخکې
ووټ یې ورکړی دی او دا څومره چې کوم دی پای کې کله ختم نبوت باندې حمله کېږي، کله په ناموس رسالت حمله کېږي، کله وی مدرسې روانو، کله جوماتونه بندول، کله د دین مرکزونه بندول او کله یو څه کله بل څه. او دا هغه خلک چې په دې ووټ کې هغوی سره حصه‌دار وو. نو څنګه چې آیت کې قرآن مجید کې راځي من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها. چا چې ښه سړي سفارش وکړو څومره نیکۍ کې د ده پکې حصه ده، او بد سړي سفارش وکړو څومره بدۍ کې د ده پکې حصه. قرآن مجید کې الله فرمایي نو د بل د دنیا د دې دپاره موږ خپل آخرت ولې خراب کړو؟ خپل آخرت به نه خرابو او انشاءالله خپل ووټ به په هغې انداز کې استعمالو کوم باندې چې الله رضا کېږي. او انشاءالله قوم اوس بیدار دی، پوه دی، او په دغې حواله سره به انشاءالله خپل کردار ټول ملګري ادا کړي. نو زما ټولو ته اپیل دا دی چې دا ورځ دو پاتې دي، دا چې کوم دی په خپله هم خپلو دوستانو ته ووایه، خپل تعلقدارو ته ووایه، خپل رشته دارو ته ووایه، خپل ګاونډیانو ته ووایه. کتاب دپاره چې کوم دی ترغیب ورکړئ نو الله پاک به تاسو او په دغې عظیم ثواب کې چې کوم دی شریک کړي. زه ستاسو بیا هم مشکور یم د دې